وګورو زیاتره خلک چې کم دی نو هغه نورو سواد ته ځي، نورو ځایونو ته ځي. نو که تاسو د دې ځای ښایست وګورئ نو آیا په دې کې څومره چینجینګ دی؟ یاره ښایست پسې خو چې وي نو هېڅ دغه ځای او د دې ځای به هېڅ فرق نه وي، خو وجه دا ده چې دا ځای لږ سیټ ته دی. خلکو ته هم پته نشته چې یاره زموږ علاقه کې دومره ښایست یا څه شته دی، موجوده دی دلته سیټ علاقه څومره ده که نه ښایسته علاقه ده، ډولي علاقه ده، پسمانده علاقه ده. دې له سهولت ورکول پکار دي. دلته به د دنیا هر ځای نه خلک راځي، خو صرف او صرف چې دا لارې سهولت دا ورله ورکړل شي انشاءالله تعالی چې زموږ د علاقې نه بله ښایسته علاقه مري ته به ایماندارۍ به کاغان ناران ته تللو موږ رحیم ګرانو کتونکو ستاسو ورور اجاز مومن یم. امید لرم چې ټول به روغ جوړ او د صحت په ژوند کې به وئ. دا وخت موجود یم ضلع مهمند په ایلهځای کې چې کوم دی د ټور دپاره خلک راځي. که موږ وګورو د مومندو نه د باجوړ نه خلک ځي سوات ته ټور دپاره، نو که موږ دا علاقه وګورو نو دا د ټورو نه چې کوم دی ډېر زیات ښایست لري. خو د بده مرغه که موږ وګورو د دې چې د کوم روډ حالات دی نو هغه ډېر زیات خراب دی. ملګرو سره به خبره مې کوو، تاسو زموږ سره اوسئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اجاز بھائی موږ ستا ډېره شکریه ادا کوو چې ته راللې دې پسمانده علاقې ته د هغو د اواز د اوچتولو دپاره. یقینا چې دلته وګورو نو تا وختي خبره وکړه چې یاره دلته فیسیلیټي څنګه ده. نو یاره هېڅ سهولیات دې ورته نشته دی. که هغه روډ وګورې اوبه خو زه دا دي چې د دې ښکلې دي، چینې دي، ټویل مویل سیسټم به زه میبي چې دلته نه وي او موږ هم په فسټ ټایم باندې راللو، خو د روډ دې ورته ډېره غټه مسله ده. که موږ وګورو زیاتره خلک چې کم دی نو هغه نورو سواد ته ځي، نورو ځایونو ته ځي. نو که تاسو د دې ځای ښایست وګورئ نو آیا په دې کې څومره چینجینګ دی؟ یاره ښایست پسې خو چې وي نو هېڅ دغه ځای او د دې ځای به هېڅ فرق نه وي، خو وجه دا ده چې دا ځای لږ سیټ ته دی. خلکو ته هم پته نشته چې یاره زموږ علاقه کې دومره ښایست یا څه شته دی، موجوده دی دلته سیټ علاقې دي موږ سره. نو کم کسان چې د سواد ته ځي یو ځای ته او بل ځای ته ځي نو هغو له پکار ده چې راشي او د خپل علاقه به مو آباده شي، خلک به هم دلته راځي، به کاروبار به هم دلته شروع شي، یو قسمه د خلکو ته هم سهولیات ډېر شي. نو کم خلک چې سواد دغه علاقو ته ځي هغه علاقې آبادوي، نو کوشش دې دا وکړي چې دلته راشي د دې ځای ښایست دا انجای کړي نو ډېره به وي. نوم چې کوم د مینوالو سره واخلو. زما نوم خیر محمد دی جي، د غلمشاه یم، پینډۍ کې اوسېدونکی یم او د اختر کې راغلي موږ الزور احمد کاله ته. روډونه یې ډېر خراب دي شته، د دقې د غټ دغه دا دی. لکه که موږ وګورو که نه د مختلف ځایونو نه خلک دلته راځي ټوریزم دپاره، نو آیا تاسو څه محسوس که دلته رالی د کم ځای خلک تاسو سره میلاو شو؟ څنګه د روډ په باره کې که موږ وګورو روډ زموږ دغه حالات دی چې ډېر زیات خراب دی، نو پکار ده چې دې له فیسیلیټي حکومت دې طرف ته توجه وکړي. نو څه میسج ورکول غواړئ؟ ګوره دا علاقه چې څومره ده که نه ښایسته علاقه ده، ډولي علاقه ده، پسمانده علاقه ده. دې له سهولت ورکول پکار دي. دلته به د دنیا هر ځای نه خلک راځي، خو صرف او صرف چې دا لارې سهولت دا ورله ورکړل شي انشاءالله تعالی چې زموږ د علاقې نه بله ښایسته علاقه مري ته به ایماندارۍ به کاغان ناران ته تللو موږ نظر احمد کاله. تاسو به راسه څه ویل غواړئ؟ موږ دغه وایو چې دا پلونه موږ له سا شي، دا سړک سا شي، موږ ته د قندارو له د ویزو له د انبار له د غریبانان موټرسایکل او دغه والا را روان شوي دي او له موټرسایکل یا سوزکي ته په دې لارو کې وراني لارې خرابې دي. امیر صاحب د ټور په حوالې سره موږ وو دا یو ډېر زیاته ښکلا لري، زیاتره خلک د دې نه خبر نه دی، بلکې موږ ایم این اے ایم پی اے صاحب زموږ ساجد مومند صاحب دی، اسرار صاحب دی، هغو هم دغه مطالبه تاسو وګورئ. دلته د مختلف ځایونو ټور دپاره خلک راځي، خو دلته که د روډ حالات موږ وګورو، نور حالات وګورو نو ډېر زیات خراب دي. تاسو په اخره کې څه پیغام ورکول غواړئ؟ موږ دغه غواړو چې دا لار دې موږ ته سیټ شي او لارې خرابې دي ډېره، د بجلۍ دې خلکو ته تکلیف دی، نه بجلۍ نشته نه څه شته دی، دغه مثالات. چې موږ راغلي د سوران نه دلته چکر د مرګري راغلي، څوک د لاهور نه، څوک د پینډۍ نه،
او نن رالو چکر لا موږ ویل چکر به ولګوو خپل علاقه ده خپل دغه دی خو دلته دا روډونو دغه مسله ده والله چې سوزکي موزکي ډېر ګاډي راغلي خو هغوی کته ولاړ دي نشي راختلی دغه روډ مسله ده نور خو دغه نشته ماشاءالله ښه ښایسته ایریا ده ښایسته ځای ده که خوند یې وکړو چکر ماشاءالله ډېره مزه یې وکړله ډېر خوندور ښکته اوبه وې وم بل ښه یخ موسم دی زیاتره خلک سوات ته ځي دیر کالام دې ځایونو ته ځي نو هغو ته څه میسج ورکول غواړي یاره جي میسج خو دا میسج دی چې د خپل علاقې ته راشئ د خپل علاقه مخکې کوي دلته بل موږ د انتظامیې نه دا درخواست دی چې دا روډ جوړ کړي او نور ماشاءالله د سوات او دغه مړه سي تاسو کته وګورئ ښه مزیدار اوبه یو شی نو تاسو کتلی شئ خپله ماڼۍ هسې تاسو پکې اندازه ولټوه د کم ځای نه دې له خلک راغلی یاره راغلي لاهور نه پنډۍ نه ګجرات نه ډېر لرې لرې ځایونو نه خلک راغلي دي پوه شو راځي چکر وله دلته خپل دغه کوي انجوای کوي نو ډېره مننه امیر صاحب تاسو راڅخه خپله نامه ووایئ یې زما نوم اسحاق دی درباغي کور مسوران یم راغلي دوم باندې ډېر راغلي چکر له پوه شل ته هر ځای نه راځي لاهور نه هم راځي باجوړ نه د هر علاقې نه نو مطلب دا مسله چې روډونه خراب دي که نه روډ مسله کې نه د هر سړی کېږي چې موږ دلته راشو مسله د روډ دلته پوه شئ ډېر ګاډي راغلي لاندې ولاړ دي چې پاس نشي راختلی نو چې زموږ دا خلک په خپله باندې د علاقه آباده کړي روډونه ساز شي درخواست کوو ایم پي ایس صاحب ته ایم این اے صاحب ته چې دا روډونه ساز کوي چې دلته هر سړی راځي د علاقه آباده شي دا درخواست که موږ وګورو که نه زیاتره خلک چې کوم دی د پروسکني نه څه کالې ډېر خلک دلته ټور دپاره راغلي نو څه پیغام ورکول غواړي نور څومره چې زموږ کتونکي دي پیغام خو دا راځي چې هر سړی دلته راشي د خپل علاقه دې آباده کړي بل داسې ایریا ده که نه امن دی دلته صحیح ده امن په دې خبره چې مکمل باونډري بنده ده نو هر سړی دلته راتلی شي مسله روډ ده د هر سړي زړه کېږي چې موږ راشو خو چې دلته وګوري روډونو ته وګوري مسلې دي نو بس بیا سړی نه راځي لکه زه پخپله چې په دې روډ رالم که نو دا روډ ډېر زیات وران دی او زیاتره خلکو ته مشکلات دي هغه پیدل ختلی نه شي بره د روډ د دې ځای زندګي خو ډېره ګرانه ده بالکل موږ دا خبره کوو چې ایم پي ایس صاحب ته ویستو او ایم این اے صاحب ته وشي د روډ باندې نظر واچوئ دا علاقې روډ دی صحیح بل ته خاص کورونه دي عام خلک هم راځي بل چکر له خلک راځي نو خلکو ته تکلیف وي نو موږ دا خاص کوو ایم پي ایس صاحب ته چې مهرباني وکړئ د روډونو ساز کوي بس دا زموږ ډیره زیاته مننه ګرانو کتونکو یقینا دا ډیره زیاته ښکلا لري خو د بده مرغه که موږ وګورو زموږ ایم این اے صاحب ایم پي اے صاحب هغو ته زما دغه درخواست دی چې تاسو دلته پخپله راشئ د دې روډ حالات وګورئ دې له چې کوم دی د مختلف ځایونو نه خلک راځي لکه د ملګرو تاسو واورېده چې د پنجاب نه ډېر کسان چې کوم دی ټور دپاره دلته راځي نور که موږ وګورو باجوړ نه راځي د نورو ځایونو نه راځي نو دغه یو خواص هم دی ایم این اے صاحب ته ایم پي اے صاحب ته چې تاسو دلته راشئ پخپله دې ځای ټور وکئ د دې روډ حالات وګورئ نو زموږ هم دغه مطالبه ده د ایم این اے د ایم پي اے څومره تاسو کم نه کم چې نور څه نشئ ورکوی د دې روډ سهولت خو دې له ورکئ که نه لکه که موږ وګورو دا ځای به ډېر زیات آباد دی ولې خلک ځي سوات ته ځي کالام ته ځي ولې ځي خو چې دلته داسې ښایسته ځایونه دي دلته نو پکار دا ده چې دوی له ښکلي روډونه ورکړي ډېره مننه اوس به درنه په دې ځای اجازت غواړم د بل پروګرامه پورې والسلام